نن موضوع دا د زنانو د بے حیاء مبارک او بل مسلمان مړ کوي او دا ټوله بے حیائی چې ابتدا کیږي دا د تورسرو د وجې نه کیږي په مخ د ځمکه چې اول مړی شوی دی قابیل را پاسېد او حابیل شهید که نو په مخ د ځمکه اول مړی د ښځې د لاسه شوی دی د هغه ټایم نه دا فتنه را روانه ده او نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي اسامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل وی زمان بعد خلقو تا یعنی سړو د پارا د ټولو نه زیاته نقصان دی او فتنه چې زه پرېږدم هغه زنانه دي دا دومره لویه فتنه ده او قرآن کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان مکر ته الله کمزوری ویلی دی چې د شیطان مکر دا ډېر کمزوری دی او د زنانو په باره کې الله فرمایي ان کید کن عظیم د زنانو مکر ډېر غټ دی پته ولګېده چې د زنانو مکر د شیطان مکر د هغې په 99 یعنی په 100 کې 1% هم نه ده دومره لوی مکر د زنانو دی خو په دې مکر کې ګیرېږي څوک د زنانو په دې مکر کې اول چې ګیرېږي هغه به د دې پلاري دویم چې په دې مکر کې ګیرېږي هغه به یې بچی دریم چې په دې مکر کې ګیرېږي هغه به دا ټول خاندان د دې پلاري دغه مکر به شروع شي بیا په پردي کور کې به اول مکر چې جوړېږي خاوند ته به جوړېږي بیا به د خاوند رونو ته او پلار ته جوړېږي خواښې او اسخر ته به جوړېږي دا د یو قدم د غلط اخیستلو د وجې نه معاشره بېګاړ شي علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې کله په قوم کې بېحیایي عام شوه دغه قوم دی بیا د قد سالۍ انتظار کوي نن زمونږ په معاشره کې وګوره بېحیایي د دواړو طرف نه څومره عام ده زما تورسرې وګوره او زما نوجوان وګوره بېحیایي کم حد ته ورسېده که زما تورسره کالج ته ځي په ګاډي کې پکار دا وه چې کالج ته ځي دا چې په ګاډي کې تللی چې د دې سره خپل کتاب وی هغه یې لوستلی د دې سره کاپي وی د هغې کاپۍ نه سوالات یادولی د دې نظر په بورکه کې وی لیکن چې نن زما خور او مور ځي زمونږ تورسرې ځي کالج ته ګاډي کې وګوره د کاپۍ او د کتاب په ځای به د هغې سره ټچ موبایل هغه پرده چې کومه ګاډي ته لګېدلې چې دې کې د تورسرو مخ سکه چې لوپټم ښکاره نه شي لیکن د هغې باوجود وګوره هغه کپړه به د ګاډي هغه به یې راغونډه کړي او ګاډه به یې کولاو کړي بے حیائی هغه انتها ته ورسېده
د مسلمان په ملکونو کې چې کافر پسې په یهودو پسې مسلمان دویم نمبر روان دی مسلمان ورپسې دی چې بې حیي ته صرف په لندن کې په موبایل یا په ټي وي وښایه یا بې حجابه یو پرده وښایه دلته به زما نوجوان او زما تورسرې هغه بېګنی ویډیو چې کتلي هغه به سار په ځان فالو کوي هغه د بې حیا لباس به دلته زما تورسره اچوي هغه د بې حیا برکه زما تورسره به اچوي حالانکې هغه برکه نه زنانه به هغه لباس اچوي هغه لباس چې په هغې کې قیمتي نه بلکې ساده کپړی ساده صادري نن زما تورسرې وګوره کم باندې چې مخ پټېږي هغه ځای به یې د غمو نه ډک کړی اوس ماکس خلک خولې ته اچوي هغه ماکس ساده زنانه دا ستارو والا مکسونه معاشرې راوویست زنانه نن هغه مکس هغه د ستارو والا استعمالوي مسلمان تورسرې دومره پرېوتې عمر رضی الله تعالی عنہ د اختر په ورځ راووته عیدګاه ته راځي د خطبې بیان دپاره د زنانو یو ټولګی ناست دی مخکې د صحابهو ناست دی عمر رضی الله تعالی عنہ لار مبارک په دغه ځای چې را تېرېدو د زنانو ټولګي نه هوا خوشبو راغله د عطرو خوشبو پې ولګېده عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ای زنانو په تاسو کې دا عطر چا لګولی دي زنانه خاموش شوې عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات غصه ناکو صحابیو ته پته وه عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل که چرې دغه زنانه ما ته معلومه شوې وې نو دغه زنانه ته ما ډېره سخته سزا ورکړې وې او بیا یې وفرمایل چې ای زنانو تاسو چې بهر ته راوځئ په ساده کپړو کې په زړو کپړو کې بهر ته راوځئ بلکې زینت او عطر دا د خاوند دپاره په کور کې استعمالوئ نن زمونږ زنانه وګوره چې ډاکټر تمځي دا به میک اپ کوي چې ډاکټر تمځي دا به نوې جوړه اچوي چې رمداس ته ځي او بل بازار ته ځي دا به هغه لباس اچوي چې د خلقو نظر په خپله ځان ته متوجه کوي او بل روایت کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو زنانه ووته د کور نه بهر او دې عطر لګولی و نو گویا دا داسې ده لکه دا زنانه په غټه ګناه کې یعنې په زنا کې مبتلا وي دومره لویه ګناه ده نن ته په لاره باندې ځه په ادیره را تېرېږه تا ته به د زنانو نه داسې خوشبو درځي چې داسې عطر سړی هم نشي لګولی حالانکې د زنانو دپاره عطر نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی چې د سړو دپاره هغه عطر دي چې د هغې رنګ نه وي خوشبویي وي او د زنانو دپاره هغه عطر دي هم په کور کې چې د هغې رنګ وي خو بوی نه وي نن کم رنګ عطر استعمالیږي او نبی علیه السلام تشبیه د زنا سره ورکوي او بیا مونږ چغې وایو چې
چې ګرانی ده ګرانی خو یو ظالم حکمران ناست دی دویم د بې حیا د وجې نه ګرانی راځي دا چې ظالم حکمران په ما او تا مسلط شي امیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه د یو څو زنانو سره لاړم او د نبي علیه الصلاة والسلام ته د بیعت کولو دپاره چې مونږ بیعت وکړو دې کې ډېرې زنانه وي ایمان راوړي وایي مونږ ټول لاړو د نبي علیه السلام سره مو بیعت کړ وایي نبي علیه الصلاة والسلام ته چې ورغلو کېناست نبي علیه السلام په پرده کې وی مونږ ته وفرمایل چې ای زنانو واورئ زه د پردو سره لاس نه میلاوم بیعت کوم همدغسې بیعت در سره کوم او د هغې سره یې بیعت وکړه او کلمه د شهادت یې ورته وویل او مسلمانې شوې په هغې کې یو هندا رضی الله تعالی عنه هندا رضی الله تعالی عنه هغې ایمان راوړه اوس د دې وختي پیرانو ګوره هغه دو لمبر زیارتونو ته به زما استاد زنانه ځي هلته چې دا کم منجور ناست دی نبي علیه السلام پرده کوي لاس نه میلاوئ او دغه منجور چې په زیارت کې ناستي دا زما استاد زنانو ته مالګه ورکوي دا په دغو زنانو په سر لاس وی او دمی او تعویز ولا لیکي ته پیمان یو آیا اوس په دې وخت کې د انسان په زړه کې کم کیفیت نه راځي وایي جی دا رسېدلی پیر دی د په زړه کې خیالات نه راځي دا ما ته معلومه ده چې دا پیر رسېدلی دغه ځای ته دی دا پیر که چېرې قرآن و حدیث ته رسېدلی وی ده به تورسرې ځان ته نږدې هم نه وی پرېښودې دومره بې حیا هم شوه د ګیره په جامه کې د پټکي په جامه کې د لباس په جامه کې نن هغه ځای کې په زیارتونو کې به داسې خلک ناست وي او بې حیي د زیارتونو نه جوړه کړې ده او وایي پلانکي بابا له تللی وم که چېرې دې بابا څه کار کولی شوی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم قرآن په 22 سپاره کې صراحتا فرمایلي دا ستاسو سم نه اوري که چېرې دې بابا څه کولی شوی دغه منجور چې زما استاد چاندې ته ناست دی یوې او دوو روپو ته ناست دی په کار دا دی چې بابا ته سوال کړی وی چې بابا ما د پاکستان وزیر اعظم کا دا خیرن خچن د میاشتو د کالونو یوه جوړه بیا اچولي بویونه او مچان به د ده د پاسه پراته او ما ورته ورځو او ما ورته پیسې ورکو و هغه بې حیایي چلته کومه هم ده هغه ما و تاسو دغه تورسرو په شکل کې لیدلې ده خو مسلمان غږ نه کوي مسلمان وایي پام کوه خبرې ونه کې شپې به در باندې کټ ولټکي چې دا دومره پاور دی ورسره تا خښ کړی ولې دی سید به د الله لوی ولي نو بیا دې خښه ولې څه کفري عقیدې د دې خلکو دي لا بله خبره مشهوره ده وایي چې جمعې شپه شي وی روحونه راشي او بره د ډیګۍ د پاسه دغه روحونه د مور او پلار یا د لور د هلته ناستې د شپې چې موږ پسې خیرات وکړه که کم کور د پاسه ډیګۍ نه بیا چېرته کښېني که ډیګۍ نو پیمان یې ووایه په خپله هیټر ته ناست یې په یخنۍ کې او ستا مور او پلار د ډیګۍ د پاسه دې سختې یخنۍ کې ناست دي خپله ایسې ته ناست یې او ستا مور او پلار په دې سخته ګرمۍ کې هغه دې بره
په بشکال میاشت کې هغه د ډیګۍ د پاسه کې نه ولي مسلمانه کم عقیده دله بیان کوم داسې زمونږ دا هغه چاته به دا خبر وي چې د قرآن او د حدیث نه لري قسم په الله چې قرآن او حدیث ته راشي او یو کس زما غوندې مولا چې تا ته بیان کوي او باطله خبره وکړه فوراً به تا ته د قرآن مخې ته راځي که په قرآن نه م پوهېږې هغه ترجمه چې د استاذ نه دی اورېدلې را تا ته به پته لګي چې مولا خطا شو خو دا خبرې د دې منبر نه تا ته بیانېږي امي ته نه پوهېږې په خوږه کتې وایي ابراهیم رحمه الله بني اسرائیلو کې یو زنانه وه واغې له الله رب العزت ډېر زیات حسن ورکړی و هغه بې حیایي بني اسرائیلو په مصر کې د هغې بې حیایي ټول مصر کې خوره وه په علاقه کې دغې زنانه یو محل ځان ته جوړ کړ او په هغې کې کېناسته او د کم ځای کې چې دا کېناسته د هغې مخامخ یې ځان ته غټ ګیټ جوړ کړ چې په لاره څوک تېرېږي را تېرېږي چې په ما نظر لګي زه به ګناه کوم ماله پې پیسې راکړي مخامخ و هغه زنانه چې نظر یې پرېوت هغه زنانه یې ولیده نوجوان په زړه کې د ګناه اراده پیدا شو نوجوان نے ڈیمانڈ وکړه که چرې ګناه کې دومره پیسې به راوړي نوجوان لاړ په مصر کې د دې نه ښایسته زنانه نه وه کتابونه لیکي وی دغې زنانه خو محل جوړ کړی دغه سړي ښې پیسې راجمع کړي چې څومره ته د دې ډیمانډ کړی هغه پیسې راوړي کله چې ګناه کوي نوجوان ته الله یاد شو نوجوان د سترګو نه اوښکې راوبهېدې او بهر راووت او د هغې ګناه ارادې ګناه خو یې ځکه ونه کړه چې کومه اراده یې کړې وه د هغې توبه یې الله نه وویسته چې یا الله زما توبه ده زه په ارادې غلطه باندې راغلی یم واپس لاړو خپل کور کې عبادت یې بیا شروع جماعت ته به تله عبادت پې کو بیا به کور کې عبادت کو دغې زنانه سوچ وکړه چې زما دومره عمر دی او زه په دې ګناه کې مبتلا یم او دا نوجوان چې دومره تکالیف وسره پیسې ماله راوړې ماله یې پیسې هم پرېښودې او داسې نوجوان چې ما پسې خلک ارزوګانې و تمناګانې کوي خو زه بیا چاته د ګناه هغه ډیمانډ ورکړم چاله یې ورنه کړم او دې نوجوان ته ما ورکړی و دا په ژړا شو ووته بغیر د ګناه نه زنانه د شپې توبه وباسي سهار شو موسی علیه السلام یو ځای کې لګیا دی دعوت چلی دې تور سره یو کس ته وویل چې ورشه او د هغه موسی علیه السلام هلته ولاړ دی خلقو ته بیان کړ هغه ته ووایه چې یو زنانه ده او ستا سره میلاویږي خو پټ وله ووایه هغه سړی چې راغی په ډک مجلس کې په موسی علیه السلام آواز وکړ بیوقوفان په دنیا کې ډېر دي مولا یو خبره وکړي بار تیامي بل څه جوړ کړي نو ډکه مجمع کې آواز کوي ای د الله پیغمبره یو زنانه ستاسو سره میلاویږي پلان کې ټول قوم پیژنده موسی علیه السلام هم پیژنده موسی علیه السلام غوسه شو ورته فرمایي چې ورک شه ورته وایي نه درځي تاله هغه زنانه ته چې خبر راغی هغه ډېره خفه شوه و الله ته یې سوال وکړو چې یا الله نن ستا پیغمبر د خپل در نه وشړم یا الله ته زما د خپل در نه یا الله مه شړه توبه یې وویسته او په څادر کې په دویمه شپه پسخاک لباس کې ځان تاو مونږ پسخا لباس کې ځان تاوو ما خو تاسو ته چې ډاکټر تم ځي داسې لباس بچئ چې بیا خو کوچي بازار و مینی بازار ته ځي او بیا خو د لباس ته کتو هغه ثاني نه
دغه زنانه د شپې په صادر کې تو شوه او تپوس په تپوس باندې سهار وختي ځان ورسو دغه هلک کور ته هلک ته یې ګیټ وټکو د کور ګیټ وله رونو یا مور کولاو کړو دی هلک هلک په دې مونځ ولاړو هلک چې سلام وګرځو چې اوی کته په مخې تور سرې بیا نظر پرېوت او ورته فرمایي وی ای تور سرې دغې ګناه د وجې نه خو زه الله بچ کم او ته نن ما پسې خپل کور ته د ګناه دپاره راغلی وی د هلک دغه وینا وه هلک په همغه ځای په جانماز را پرېوت او وفات شو د یرې د الله نه داسې یره په ما کې شته زما په نوجوان کې شته زما په تورسرو کې شته وی د قیامت ورځ ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د قیامت په ورځ به د عرش نه اعلان وشي چې اے مؤمنانو اے ټول خلقو واورئ فاطمه رضی الله تعالی عنها په پوری صراط لار باندې جنت ته ځي نظرونه ښکته کوي وی اویا زره ملائک به یعنی حورې دا به فاطمه رضی الله تعالی عنها سره په هغه پوری صراط باندې به پورې باسي او جنت ته به داخلوي دا دومره لویه مرتبه ولې ځکه فرمایي وی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله جنازه وه فرمایي زما جنازه به د شپې وړئ چرته هسې نه چې زما د کفن په هغه کپړه باندې نامحرم سړي نظر ونه لګي نو د جنت زیری او جنت به ارزوګانې ولې نه کړي داسې خلقو ته مونږ خو ویو چې داسې لوپټه راکړه چې جال وي او د 1 کیلومیټر لرې نه زما ویښته په هغه صادر کې ښکاري ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے پا کمی بیمارے کے وفات کی گی وی یو زلز قور تا وطرالم وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قور نا بہر ہوتے وی وی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دغا ورزو کی پا دغا بیمارے کی لگ رنگ مبارک کی دیر خستخ کارے دو وی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتا فرمائی موری وی زم داد فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی مور نوا حقیقی مور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا نوا تا فرمائی موری وی زلام بم غسل کوم او دا غسل نباد مال با کپڑی راکی آغا ننو تا غسل خانے تا اوی لامبل آوازی و توکل موری مالا میں کپڑے راوڑا کپڑے واچولی او دا قور سحن تا وی موری دغا زیکرا تا کٹ سمک کٹی والا سمک او بیا و تا فرمائی موری زما پتہ نہ لگی شاید تاسی معلومی گی چھ زلور زندگی پا دنیا کی تیرہ نکم خو موری واورا ما غسلم وکا ما ځان ته پاکې کپړې مو اچوي پام کوه چې زه وفات شم غوره چې نه تور سرې زنانه ماله غسل راکي او نه راته لورې کپړې راکي به دا کپړې زما کفنم دی ما غسلم وکا فرمایي وي ښي طرف ته لاس مبارک کېښود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي وی چې زه ورتلم او ما کتل بیا ته روح مبارک تلی دا صرف او صرف د حیا دومره قدر دی یو ځل فرمایي وی نبی علیہ السلام ورته فرمایي بچی زما کور ته راځه والی رضی الله تعالی عنہ هم ځان سره کړ نبی علیہ السلام مخکې راوله ورسېده یعنی نبی علیہ السلام کور ته چې کله ورسېد فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمائی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا زما خون مبارک
ستا په ما ډېر حق دی خو خاونده مبارکه صرف د دې وجې نه ستا نه زه مخکې روانه وم ما وی چې زما د قدم ته پاسه چرته نامحرم قدم رانه شي که ستا قدم زما دپاره راشي نو محرم ته به گنجایش پاتې نشي دومره حیادارې صحابیاتې زمونږ والا ما او تاسو سره خو جګړې کوي پیمان یې وایو زما د زوی واده زما لور زما بیبي زما خور ما ته د ماسخوتن کینی او سوی یو به راته د ولیمې جوړه کې فاطمه رضی الله تعالی عنها په یوازې به مې چن په کور کې تاوله او لاسونه مبارکې داسې پولی شو یو جوړه به یې وه دویمه جوړه به یې نه وه زما تورسرې سوی د قیدنې دپاره به یو جوړه یا به په 15,000 د ډولۍ راوستلو دپاره به دویمه جوړی هغه به د 8,000 وي او د ولیمې دپاره به بیله جوړی هغه به د 10,000 وي او بیا چې هفته بعد سر ته ورځو دا نوی دین دی الله مو دې معاف کړي اوس هفته بعد به ته بیا ورځې سر به وله کې او په سبا به بیا ورځې بیا به ور سر کې دا دومره عمر چې ستا سره د لور په دې کور کې تېر کړه 20 کاله 15 کاله 22 کاله تا وله چېرته سر نه و کړی دا کم بدعات او رسومات چې په ما و تا کې دي خدای راستی دا که تاریخ کولاو کې او کتاب وګورې نو دا ټول رسم د هندوانو دی سپین ګیری به وي امسا باندې به ګرځي ام چې سار راپاسي د لور یا د زوی واده وي کچه ګوته به یې سره کړي نو تاله شرم هم نه درځي په دې عمر کې دی وګوره او د زوی واده وي او چې 10 ورځې ډماني کې خو پرېږده چې دا بېحایي دا په دې عمر کې هم کې او په سټیټ به په دې سپینه ګیره به هم خوځېږي او دا به هم خوځېږي او په سټیټ به لګي مسلمانه قسم په الله ما ورته صرف دا قرآن و حدیث پرېښی بس اجماع و قیاس مو پرېښی د قرآن مطابق نور هېڅ نشته که دې له راغلو قسم په الله د دې بېحیا او د دې ډېرو کارونه به الله ما ورته بچ کړي